موټرسایکل څور دی دنه 60 موټرسایکل ریکور کړي د کار څوکۍ په حدودو کې نو ورپسې چې کوم دی ریاض دی اورپیډیسو دا چې کوم دی د 302 په یو انټرس کیس کې دا ټرانسفر دی باقاعده ساينسي طریقه باندې دا په 302 کې د کوم دی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. जिस तरह जी हमने आपसे कुछ 2 हफ्ते पहले एक वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम मालाकंड को मंशियात से पाक करेंगे, तो उसी वादे के तहत हमने एक अपनी जो लाएमल एक बनाया था, एक हिकमत अमली के तहत हमने इंटेलिजेंस भी इकट्ठी की और उसके साथ साथ हमने जो मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे के और उनको हमने मुख्तलिफ जगहों पे रवाना किया था कि वो ना सिर्फ मालूमात इकट्ठी करे बल्कि शवाहिद भी इकट्ठे करे और जो इसमें बड़े से बड़े डीलर्स जो इसमें मुलविस हैं, जो बाकी जगहों पे भी ये मंशियात का कारोबार करते हैं, उनको पकड़ सकें. तो इस हवाले से कल हमने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में मैं जो हमारे तहसील बटखेला के असिस्टेंट कमिश्नर हैं मुहिबुल्लाह साहब, हमारे सूबेदार मेजर साहब, पोस्ट कमांडर हमारे बटखेला के अमीर ज़मान साहब और उनकी सारी टीम को इसमें शाबाशी देना चाहता हूँ और साथ साथ मैं उनको ये बताता हूँ कि वो आपके साथ तमाम तफसीलात वो भी शेयर करें कि उन्होंने कितने किलो हीरोइन रिकवर किया, कितने बंदे उन्होंने गिरफ़्तार किए और साथ साथ आगे इसमें हमने जो इसी की तफ्तीश में हमें जो मज़ीद मालूमात अभी मिलेगी उसमें हम मज़ीद जो मंशियात में लोग इन्वॉल्व हैं उन तक कैसे पहुँचेंगे. जी मुहिबुल्लाह प्लीज़ बताएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. د ټول ناول زه د خپل مشر ډپټي کمشنر ملکند د صوبیدار میجر صاحب د پوسټ کمانډران امیر زمان عمر علي تاسو د میډیا د ملګرو ټول مشکور یم چې زموږ سره دلته رسئ چې کوم انټي ډرګز کوم کمپاین دی دا موږ شروع کړی. تاسو شانه بشانه زموږ سره ولاړ ډېره زیاته مهرباني سر خبرې وکړې. سر چې کله نه راغلی دی نو مونږ مخکې نه هم په دې کار کړی دی او سر بیا هم بار بار مونږ ته سټریکټ ډایرکشن راکړي دي چې منشیات کې به بالکل زیرو ټالرنس ته تاسو کار کوئ. نو الحمدلله تاسو ته پته ده چې مونږ کله نه راغلي یو نو مونږ په دې باندې بالکل یو سویپ شروع کړی دی په منشیاتو باندې په بړخیله سب ډیویژن کې په لاندې تحصیل کې هم کار روان دی، په درګۍ تحصیل کې او دلته هم ډېر الحمدلله ښه روان دی. په هغې کې تاسو ته پته ده چې 2-3 ورځې مخکې په آلډن کې چې کوم یو نوټوریس حنیف نوم یو کس دی هغه مونږ ګرفتار کړی و، 2 کیلو پلس هغه څه مونږ چرس برآمد کړي و، هغه هم لاړو جیل ته تللی دی. داسې نور چې کوم اوبه دي چې زموږ سره په چې بیګانې کم ریټ شوی دی خصوصا په هغې په حواله سره به زه تاسو خبر وکړم چې 2 ملزمان مونږ نیولي وو، سردار علي او انور اقبال. د یو څه مونږ 20 ګرام هیروین نیولي وو، د بل څه 25 ګرام. بیا د هغې نه چې کله مونږ تفتیش وکړو نو هغې مونږ ته وویل چې دا مونږ دلته چې کوم زموږ سره امیر زمان ولد شاد محمد دی د نوې کلي بړخیله، دا مونږ د هغه نه اخیستې دي. نو د هغې ور باقاعده مونږ چاپه پلین کړله امیر زمان کاکا او زمونږ چې کوم لیډي کنسټیبل د هغې لپاره مونږ ارینج کړه. په کور باندې زما په مشرۍ کې مونږ هلته چاپه ولګوله او د هغې نه په باري مقدار چې کله هلته مونږ لاړو نو د هغې بالکل په پیکینګ کې مصروف و، د هغې لاس ککړ و په هغې باندې و، هغې چې کوم پوډر وغیره و هغه پراته و هیروین په هغه ځای نه مونږ ریکور کړه. چې کله د هغې مونږ ویټ وکړو نو هغه 3000 ګرام یعنې 3 کیلو هغه برابر شو. د هغې نه مونږ بیا 10 ګرام چې کوم دي د نمونې دپاره لېږلي دي. د هغې څه 45,000 روپۍ هم د هغه نه برآمد شو چې په کوم باندې هغه د خلکو سره خرڅ کړي وو داسې ونه. نو 45,000 روپۍ انشاءالله هغه هم تاسو ته مونږ نوټونه وښایو، هغه هم دي او هغه چې کوم پوډر و هغه داسې تاسو مونږ ته هیروین پراته دي د هغې سیمپلې هغه برابر دي. د دې نه علاوه بله یو زموږ سره یو بړخیله کې یو بدنامي زمانه کس دی چې هغه ته ریاض په ډي سی او باندې مشهور دی، هغه باندې هم تاسو ته پته وه چې د 302 یو انټریس کیس یو نامعلوم مقدمه وه چې یو کس چا وجلی و، د هغې پته نه لګېدی دا چا وجلی دی. هغې همایون نوم وه چې کوم مقتول دی. نو بیا مونږ د ساینسي مختلف ټیکنالوجیز مونږ بروی کار راوستل او د هغې په مدد سره مونږ ورسېدو چې په دې کې دا ریاض چې کوم دی دا ملوث دی، دا په دې کې ملزم دی. نو هغه هم د پورانه څوکۍ عمر علي چې کوم پوسټ کمانډر دی هغې ګرفتار کړی دی، هغه هم تاسو ته مونږ وښیو دلته، هغه هم حاضر دی انشاءالله، هغه هم کیپر کردار ته مونږ رسوو. بیا بله زموږ سره ډېره د خوشخبرۍ خبره دا ده چې د موټرسایکلو اکثر دلته د اسپتال یو ځای بل ځای نه موټرسایکل اکثر پټېږي، خلک عوام شکایت کوي چې یاره ډسټرکټ اډمنسټریشن او ملکن لیوي په دې باندې کار نه کوي. نو بالکل مونږ راوند د کلاک په هغې کې ایکټیو یو. زمونږ خصوصا چې کوم دا مین کوم چاڼي دي چې کوم ځای کې واردات کېږي، امیر زمان کاکا دی، عمر علي دی، دا شان اماندارۍ والا دي، پول څوکۍ والا دي، تاڼې والا دي، ټول صوبیداران ماشاءالله پوسټ کمانډر ډېر ایکټیو دي، ډېر ښه رول دی پکې. او هغه ستاسو مخې دی چې ملزم دی محمد اویس ولد محمد نواز د کالم سواد دی.
د هغه نه موږ 7 موټرسایکلې ریکور کړي دي. بهر د موټرسایکلې ولاړې دي، تاسو هم کتلی شئ. ملزم هم گرفتار دی او موټرسایکلې چې کوم دي هغه ریکوري ته هم شوې ده. د ټولو خبرو مطلب دا دی چې زمونږ ملکنډ لیوي چې ده الحمدلله دا د هېچ چا نه کمه نه ده. دا بالکل 24 غنټې د عوامو خدمت ته د عوامو دپاره بالکل تیار ولاړه ده. دا یخنۍ ګرمۍ ته نه ګوري. په کم وسایلو کې الحمدلله د دې ریکوري تاسو وګورئ. دا شان دلته دوی په دې ډیوټۍ په وجه باندې تاسو کرایم ریټ ته وګورئ چې د ملکنډ کې الحمدلله کرایم ریټ د کمپیریټیولی د باقي ډسټرکټ نه کم دی. د هغې وجه څه ده؟ دا ملکنډ لیوي ده. نو زمونږ انشاءالله مونږ تهیه کړې ده ډي سي په مشرۍ کې چې مونږ به خپل ټول توانایي چې دی دا بروکار راولو او ملکنډ ډسټرکټ به مونږ د منشیاتو نه او د نور سوشل کرایم چې څومره دي انشاءالله د هغې نه به مونږ پاک جوړو. ډېره زیاته مهرباني. صحیح صحیح بالکل صحیح ده.